وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال دا حضرت سے وی كنت انا و ابی و ابو طلحة جلوسا زشم ابو ابی شل ابی بن کعب ابو طلحة و منوسو فاکلنا لحما و خبزا مروٹی غوښه وخوړله ثم دعوت بوضوء بیا هغه نه بعد مو د اودسولو اوبه راوغوښتل هېڅکله واو باندې زبر وایي وضو بیا د اودسولو اوبو تېل شي لاندې ورسره لیکلي ماء الوضو هېڅکله واو باندې پیش وایي وضو بیا اودس کول یې شي چرندام فقال دوم ورته ویل لم تتوضأ ویلې اودس کوې څه چل ده اودس ویلې کوې فقلت مو ورته ویل لهذا الطعام الذي اکلنا د مړۍ تاسو نه ګورئ که څه څه مو خوړل همدې دپاره ښه اودس کوم غوښه مو خوړل همده شی ته ورسره خبوز ده څه دا مو خوړلو فقلت لهذا الطعام الذي اکلنا فقال اتتوضأ من الطيبات دي پاکو د عمده شیانو نه څه کوې اودس کوې دا خو پاک شیان دي لم يتوضأ منه دین اودس نه کړه هغه چې هم چې د تو نه بهتر ده من هو خیر منک رواه احمد من هو خیر منک نه چوک مورد لاندې سره لیکلي هغسې که نه ای النبي صلی الله علیه وسلم وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنه كان يقول دی حضرت سے بلس قبلة الرجل امرأته کئی سړی خپله ښځه صاف کي اندشی ته وجسها بيده لوس ویرړي من الملامسة دا چه ده دی ملامسی نه ده ملامسه کرون کې رغلی او لامستم النساء لاندې سره لیکلي که تاسو ښځې ټچ کوئ ملامسه دې تیل شي یو خو وړه ملامسه ده څه لوس وچو سره وجنګي بله غټه ملامسه ده ټول بدن ورکې جنګیږي مخکې څه ومن قبل امرته کوم سړی خپله ښځه شګې ښکل کي وجسها بيده او لاس سره شګې ټچ کي فعلیه الوضوء هغه باندې صرف اودس ته څه معنا څه دي باندې اودس کول واجب دي خو دا الی څه کله شي وله خروج وشي که چې خروج نه وي شو ظاهره خبره بیا ورسره اودس نه متیږي رواه مالک والشافعي وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء دي صرف اودس کیږي رواه مالک وعن ابن عمر رضی الله عنه ان عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه قال ابن عمر سے دی خپل جان حضرت عمر سے نقل کې غیس ان القبلة من اللمس د خپل کول دی خجیدات شدیده په لمس کې رسی لمس کې انده خبره د سیر او داس سره متیږي نه د شته دي سره کېږي فتوضؤ منها دین او داس کوایو وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمائی الوضوء من كل دم سائل د هر قسمه بیدون کی وینې نه به اوداس کوي اوداس در باندې وجبیږي دا د مو مذهب ده رواهما الدارمي وقال عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا أراه يزيد بن خالد ويزيد بن محمد دا دوړه روي چې دي مجهولان دا په دې باب کې مجهول دي ایمو مذهب خو دا د څه د سبیلینو نه چې وځي تاسو ډاکو متیاز زوی نه همداسې ته بدن کې وینه زه وځي دې سره اودس متیږي یا همداسې ته الټي کې سړي وینه وبهېدله د سره به څه کېږي اودس متیږي ډاکې خولې باندې الټایي وغیره دا ایمو په مذهب کې ښه دي اودس متونکي دي د نورو مذهبونو کې دا خبرې دي که مخرج معتاد وي شایع معتاد وي الله اودس متیږي لکه دواړو لیارو نه دواړه شیون وځي دا معلوم شیون دی ارسوتي وځي لیارې معلومې دي باندې اودس متیږي ځنه یې که بیا غیر معتاد شی وي لکه تاسو ډاکو متیاز زوی باندې بل شروع ووتو بیا ورسره داس نه متیږي هغوی لکه مثال شش والو وینه سړي باندې راووتله تاسو ډاکو متیاز زوی باندې همداسې ته کوڼه میږه شوه بل شه شو دې سره هغه موت نه ګڼي ځکه چې دا معتاد شی نه ده صحیح خبره ده د پیغمبر سم یلی دي چې دینه به اوداس کوي بل حدیث کې راغلی پیغمبر سم سیلی دي من قاء او رعفه کوم سړي ته پیزې ولا نکسیر رموت شولو سرکا ور باندې رموت شتم بې ځایه بنې یا همداسې ته بدن کې وینه راوتله یا داسې الټایو څه خلور باندې نه رابندېږي دې سره هم اوداس متیږي که بیا لمانځه کې داسې حالاتو ته پېښ شو بیا لمانځه نه تو شي اوداس مو اودس وکړي مغزه نه لمونځ بیا شروع کړي څو رکعتونه یې کړي دي باب آداب الخلاء دی باب کی خای دی بیت الخلاء ولا ادب آداب دی ادب جمع د ادب منه محبوبی طریقې پسندیده طریقې
خلا هغې ځول تل شي بیله تر بیلې کوم ځای کې سړی حاجت پوره کوي هغه ځای بیله تر بیلې ځکه ورته خاله ویل شي د بل سړي نه بیله شي که نه داسې دپاره چوک سره نه کیني. الفصل الأول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسلم فرمي إذا أتيتم الغائط کله تاسو حاجت دپاره لوړ شئ تاسو ډاکوله حاجتي فلا تستقبلوا القبلة قبلې طرف ته مخه ورکړئ ما کوئ د کعبې مبارکې تعظیم کوئ ولا تستدبروها او هغې طرف ته شا مه کوئ ولکن شرقو او غربو خو مشرق طرف ته مغرب طرف ته کوئ. دا حکم مدینې ولته کړو ځکه چې مدینو وله دپاره قبله په بل سیډ باندې واقع ده که نه جنوب ته شمال کې ده مو دپاره څه حکم ده ولکن شملو او جنبو بیا به داسې یایي چې جنوب طرف ته مخ کوئ بل به کوم طرف ته کوئ شمال طرف ته مخ کوئ لکه کله د مېرې سترګې غرمه ته ښه مخامخ ودرېږي که نه نه تو ولا مخ شه کی قبلی طرف ته کیږي شو به مرخاتو طرف ته کیږي کنه نه د خي طرف ته ګس طرف ته وستو ته کومه علاقه غور جندي طرف ته شو کول شي ته شو ډاګو کی انده شي ته مخه کول شي خدای نور به قبلی طرف ته مخ وغیرہ نه کوي د مکرو ده بيدا خو کو د مو په مذهب کې عام د سړای کا چې ته امارت کې نه نو سی کا صحرا جنگل پټي کې نو سی بیان د شیخ حکم د کنه بدروم کې نو سی بیان د حکم ده ځنو مذهبونو کې ویل شي چې نه که صحرا کې به مکرو ده کنه نه د مکرو خدا خبر شدي بس مکرو دي د آداب او خلاف رچی کا شو په آداب ونه کړلو او چوپ دي بني عمل ونه کو. قال الشيخ الامام محي السنه رحمه الله تعالى هذا الحديث في الصحراء دوی صدا حدیث د صحرا متعلق ته لکه ورچنی سړی کینی وما په البنياني کبننا کور کې نستل په لباس به پرونی شدو بس خپل مذهب د لمارو عن عبد الله ابن عمر هغه د عبد الله صاحب روایت نه دلیل نیسی. قال د عبد الله صاحب ایس ارتقیت فوق بیت حفصه د حفصه بیبي کور بنسبه سوه تل چات باندې کنه د دې خور ولباس حاجت خپل ضرورت د پاره فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته موقت سپیمر سم خپل حاجت پر کولو مستدبر القبله قبله طرف ته شو کړي او مستقبل الشام شام طرف ته مخ متفقون علیه. خو مې صدا حدیث نه استدلال ځکه نشي کېدل صدا خبره معلومه ده سپیمر سم کله نو سندي کله کتل هغه خپل هيئت شکل بدل کړي کنه کله سړی در باندې رسید سیالات کې چوګنو سی هغه به توی کی سری نظیر باندې پری نوزی نزاک دینه شوک دلیل نشینی ولدی خبرې بندي. وان سلمان رضی الله تعالی عنہ قال دا فرمای نهانا یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سمو منع کړی نستقبل القبلة لغائط او بول ستشوډا کوم تز د پاره مشو کو شو مخو کو قبله طرف ته انده شته دینه منع کړی او ان نستنجی بالیمین سخیلو سره استنجا او خیلو سره استنجا معنی د دادی طیباتو د پاره د خشونو سره خوړل شي غسل او استعمال پیزي و غیره د پاره انده شدینه معنی کړی او نستنجی بقل من ثلاثه احجار درو کونو ناکام بن استنجا او چول دا معنی ده ځکه به سپیو سره نه رسی انده شته او ان نستنجی برجیع یچو کې استنجا کو په غند شي سره لکه سپی متیازی سو په وچه شي غشای مشای مول ولا د سره بنه کوي او بعظم یا اډو کې سره بای استنجا نه کوي. رواه مسلمون ذکر اډو کې سره ودا خبره کې د سړی سره خوښ شي اغه نه لور کې دا خبره زو د جناتو د پاره خوراک ته پریونو د پاره خدای په غوخه رشین کوي وزن علماء ویلي سنا ادي کې سره غوخه کرشنا نه کې دوست د پیرای بوی کې بهونه مړی کې خدای په کورګی د استقا د غو د پاره چواله نو ځکه دا شی د هغه خوراک ته پیغمبر سم ته پریون رغلیا او دیل یو سره خپل امت د پوی کا صدا شي سره استنجا ما کې ځکه د دې مو خوراک ته. وان انس رضی الله تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل الخلاء کله پیغمبر سم بیت الخلاء داخل نه و داخل د اراده به وکدا من د اذا اراد ان يدخل الخلاء يقول بدا کلمه یلی اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث یا خدای ته په ذری زپانا نس من الخبث دی خبيث پریانو دی خبيث جمع ده والخبائث دی خذ خبيث پریانو خبائث دی خبيثه جمع ده خذ پیری متفق علیه. وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قال دا فرمای مر النبي صلی الله علیه وسلم بقبرین پیغمبر سم په دوه قبر باندې تیر شو فقال وی فرمل انهما لا يعذبان دا غدو ته د عذاب مليږي وما يعذبان في كبير خاصه غاټي ګناه دی واجنه سزا نه شیر کولی واخی دا خبره ده او بل مطلب دی سو ما يعذبان في كبير دورا ګرون خنو دورا ګرون کور نو څدونه ځون باج کړه
عذاب ته نه میلد یو سون غونې شوی دی نه بیزون باج کړه وه فی کبیر منه څه مشکل کار خو نه و اما خدهما یور کې دا کار کولو فکان لا یستتر من البول تشو متیاز نه به ډېر ځان نه ساتلو خاطر خواه حفاظت به نه کولو وفي رواية مسلم شريف رواية كده سري غلي لا استنزه من البول متيازو نبي زون نبچ کولو واما الاخر دا بل سو پکان يمشي بالنميمه بده شیطانی کوله خلکو خبرې بیوړلې زدا ګونونو ګردا خو غاټ ګونونو بچنګي سو ما یاد باندې فی کبیر دو ته غاټي ګونو دی واجنه سزونه شعر کول مطلب دا کبیر من مشکل نه ونه زون بچ کول دي نه زون بچ کول سونو مخته ایس پیغمبر سم بیا ولا اختر وغسل شنا لاخته ثم خذ جريده رطبه یو شنا ونی سونګ روچاته کړل په شقه بنسبین غدوی ټوکړي وچوله ثم غرز في كل قبر واحد بهار قبر بني پوسه والاخته خاخ کړله قالوا صحابه وتويل يا رسول الله لما صنعت هذا تسدويل وكو فقال غلس لعله ان يخفف عنهما کدای شي زدونه به د عذاب سپکړای شي مالم یی بسا یتی بسا سپرز د وچی شوی نوی متفقون علی مطلب دې څنګه رخصتي خخي کړي قبر ابن بس د پیغمبر صلی الله علیه مال د بل شو د پر نه د جایز سا قبرونه بنی چې کوي څنګه خخيار بنی څنګه چې کی راوخلی یار بنی بيخي ور خاخه کی بوټه کنده ش قبر بنی مخ کی نه بوټه هغه چوک نشي لوړول ځکه زو ذکر فکر کوي الله تسبیح کی د ټول شون کنه دې سره مرده ته پیدا رسیږي او چوک بده سینه کې دې بنی وانی خول شروع کیا څنګه متول شروع کی سری مباو کو دو پیغمبر سره خواسته بل شو د پر دو حکم نه ده او ودا خبره وکړه دغه تو شنو نسړی ته عموما د قبر ازو کې کیده ته شمته ازونه ځون نه ساتل دغه د ګندګۍ د دویم شې د خلکو خبر وړل شیطانی کول دی له سړای په قبر ازو کې اخته کیږي